عفان نبی علیہ السلام ناس تے و خپا دے خبر شو چې کعب بن اشرف واپس مدینی تا راغے واپس مدینی تا سو شو راغے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا صدمہ اور رسیدلا او یا رسول اللہ وعدی ورسر کړی دا زمن خلاف یو لوی منصوبه تیاریږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپد او غمجن ناست مسجد نبوی شریف محراب کی رونو صحابہ خپدی چې آقا مبارک کله خپشنو خدای دې خیر پیښ کړي دعا کو نو سردار مبارک صحابو ته داسې سترګې مبارکې اوچتې کړي ټول وایي صلی الله علیه وسلم درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم आवाज की ए सहाबाई किरामो सोखता दासी बहादुर इंसान शता डॉक्टर कल कल द इंसान पदे बदन की चढ़ी वखी और दा जड़ती बार रा उबासी ददी डॉक्टर दे इंसान द जड़ बार रा यस्तो मकसद दा जड़ कतल दी और कद जड़ न दा कम असर द बीमारी च त लगे दले दा खत्म वल्ली द डॉक्टर मकसद दा दे च दा दवाई میں ورکڑا دی میں نشکو دی پروت اس دنیا دا حال نہ خبر نہ دے نو دا زڑی را اوباسی او پاگی کی چکم صد پارا دا لگی دو ضرورت وی آگا پاکی او لگئی نو بیا اغبار روزی وی الحمدللہ ڈاکٹر دیر خوشحال وی زمان دا بیمار اپریشن سشو کامیاب شو زمان یورورو دلتا دوست میو کہ دیشو سک بیا راغلی یا بنی راغلی دی کوہاٹا ڈکی دا غی دکانو دیر خبچیو اللہ ورکڑی دی او پلار سپینګیرل د کله کله راضی بوډا بابا د ډیر خپل انسان دی د کله تاسو مخ کې سب کې ناس کله کله راضی نو داغي بچی ته اپریشن کړو او بچی هغه ډیر ګران نو بچی خو ګرانی ګر موږ نه لار پاره خطا کړی چې خدای سو ارچا ته بچی ګران وي ښا او چې بچی چاته ګران نه داس زړه خو نه داس بل بلا ده بیا بعضی خلک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خبر مې تکوله حضور پاک علیہ السلام ناستو دا حسنین مبارکان رال دی ور باندې داسې لوبه کله به ګیره مبارک د حضور پاک اونی ولا دی خو به راتا وکړه کله به زنه مبارک اونی ولا دی خو به راتا وکړه کله به یو طرف نه وګ باندې سور شو یو حسین رضی الله عنه بل طرف ته حسن رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وګي مبارک به خوځول را خوځول نو صحابي ناستو د باندې نراغلو طبیعت کی تیزواله ورتو یا رسول اللہ زخو ما شمان زانتن پریدما زخو دا ما شمانو سرا داسی مینان نکوما یاد ساتی ما شم پردیوی کخپلوی زرط با دک ملاوی او چی دک نئی کنا دا زر زر ندے پرون دفتر کے ناسو مبلش پا اسے رالم ماخصن رالم تا استازانو سر نو یو ماشوم زمونږ د محلې والاو چې د دین او سیو کو د دنو سیو ماشوم نو دا غخ په باندې نه کوي واغ نه کوي ما ته شو د دین تلو زه دومره خپم مدرسه مې په سر را واغسته مګر دا ماشوم چاواله په خپ باندې دوه درې طالبان او استادان مې را اولګل چې تاسو تحقیق کوي دا طالب ماشوم چاواله نه د نوینه تلې دا هغه استادان را ول نه د دې دانه و دانه ما ته شوی دا په خدای مې د قسم چې دا ماشوم سره مې زړه ورانی جار شو الله ګواه دی چې دا ماشوم سره مینه نه کوي دا نه چې دا زما خپل بچی دی دا ټول زما بچی دی الحمدلله دا ټول مال چې دې مدرسې ته را دننه شي دا د ستا زوی یوازې نه دی دا زما بچی دی زه به قیامت کې په ده باندې فخر کوم موږ استادان بعضې وخت کې دا ماشومان په چوکه باندې وخي نو موږ خو اوس دور خدا سے دے چې بالکل که په اره محکمه کې ماشوم ته مصری خانه کې په بل ځای کې گزار ورکو نو باک نشته او که جماعت کې استاد چوکه ورکړه بیا خو لوی قیامت راښکته کېږي زه یو ځلې استاذ والم په دې ځای باندې دا مخامخ هډوکې راته والی د نختر چوکه وه خون والا خون چوکه وه الله دې قاري صاحب ګلزمان رحمت الله علیه باندې هزارها کروڑها رحمتونه را نازل کړي زما د حفظ استاذ
نو زیواله منو جمع ډېر زیات دا ځای مې پړسېدلی او دا هډوکی تک شین شوی و داسې دا ځای داسې موړه ولاړ نو چې لاړم مور مې وفات الله دې مغفرت وفرمایي نو پلار مې ورته ویل چې نورو د سویه مه خو دا هډوکی لګېدلی ځکه هغه جومات ته به وختي راتلو زما والد صاحب د سار جمع نه به تقریبا 1 ګنټه مخکې به هغه راتلو 1 ګنټه پاو کم 1 ګنټه به هغه مخکې راتلو نو په ورځ باندې قاري صاحب موږ ورانې کړو طالبان خو وراني نو هغه یو یې د تره زوی یو زوم نو هغوی ما نه ډېر وال زه یې لږ واله خو وران زوم هغه ورانې نه و کړی چې زه ډېر والی وی ښه به وی قاري صاحب نو زما مور ته ویل زما والد صاحب چې ګوره هلک راځي غوړي ورته ګرم کا کورکمن ورته واچوه او د دې پنسه پې اوچته کا دا ځای پې غوړ که ګورې چې هډوکی یې پړسېدلی او ډېر ګډوډ خو نور د سوی مه چې داسې دی مور خو خفه کېږي که نه چې رالم فورم وي دا ځای ته وښیه نو ما بس پنسه لاندې ښکته کوله هغه به راکوله نو هغه زموږ مور مې یو خبره وکړه هغه زه نه کوم منبر باندې بیا به ستاسې زنانه هم کوي چې داسې کار ګوري نو مور مې راته ویل دا ولې ما ویل مورې بس دا خو موږ ورانې کړی و نو وایي څوک داسې ګزار کوي دا ته وګوره ستا خو دا خپه مکمله پړسېدلې ده عزیزانو استاز گزار در کو پلار په مخ سپېړه در کړه بچیا زلمیا اے ګرانه ورورا دا مو یې زه پلار ووالم زما پلار دشمن دی والله پلار پتا دومره دردمن دی چې ته د شپې په خوب کې آه آواز وکړې ستا پلار دلته کوټه کې وي آه قربان بچیه ولې خدای دې کړي چې ستا ګیره نامه ته را رسېدلی او چې ته په کوټه کې وې چې واه مور سوی قربان بچی اولی بی بی دی پرتوی پروان ساتی بی بی دی خپل خوب نخرابی بوڑی مور دی دروازی تراشی سپنگیره پلار دی پاسی ورتوی پاسا پلان کے بچے دی بیمار دے ودا خود بچو پلار بوڑا سپنگیره بوڑی سپین سری دروازی تراشی بچے دنن آواز کی موری زاپ آرام باندی معمولی تکلیفو ختم شو دیور تبار بے دروازوی بچیا تر سوچ استاد خوب آواز میں اوری دلے نہیں ماتا خوب نرازی نو اے زوانانو پلار او مور مخبکوئی مور او پلار مدردوئی مور او پلار منارازکوئی د چاچ مور او پلار راضی وی الله ام ته راضی وی چې چا نه مور او پلار ناراضی الله ام ته ناراض او یاد ساتئ چې د مور او پلار په دعا او رنگ شي یاد ساته د اوس کارنامه بنکې بیکار کارنامه بنکې د مور او پلار خ تربیت درته وشي او بچي به بیکار کار نه کې ما مخکی جمعه باندې ویلو چې د عفرا رضی الله تعالی عنها و زامن بدر ته ولې رالل و زامن په بدر کې ولې شریک شو و زامن په بدر کې د بهادرۍ مظاهره ولې وکړه د عفرا رضی الله تعالی عنها و زامن په واړه د بدر میدان کې موجود دي عزیزانو وجسدا ما مخ کې ویلیو تربیت تا سوچ پکار دے چې زمونږ د بچی تربیت څنګه ده تربیت خ پکار دی الله دې زمونږ بچی دیندار نن زمونږ د معاشري د بچیانو مونږ له چې پلار مور وادو کی بیا مونږ مور پلار را نه هیر شي ما ځوانانو مور پلار مه هیروئ مور پلار ډیر خوشاله ساتي ها تاسو کوی زه دولتمن شم مور پلار خوشاله ساتي ته مال دې عزت ملو شي او یې ټول ارس پرېدا استاد خو خانه چې سبا زما امسا پلاس کی او زما بچي ما تراشي او ما ته دا چې کوم خاروانی ولې خیر خوده او بچي لګ بار تزم دې پټو ته اوزم دې اجري ته اوزم دی بار دکان ته زم اله تاجر ازا یو لاس کې د کونټې د بل لاس ما پوګه کېدا ته په بچی ته کې څومره خوند دی چې پلان در سر روان مور در سر روان نن دور داسې دی او دا روان دی
څومره چې د معاشره کې بدبیني خورېږي دا زمونږ د لاسه خورېږي. دیو جن مال منبر دی د دې ځای نه به موږ د دین ترجماني کوو انشاءالله. موږ به دې ځای نه د سنت اشاعت کوو انشاءالله. او چې چا د دې منبر د وقار او د عزت خیال نه دی ساتلی ته به بربادي. موږ بعضې ځوانان بچي مو زما دا ټول ورونه دي قسم دی که ماله د خپلو مقتدیانو د هلکانو داسې ښکاري لکه دا زما بچي نه دي په خدای قسم درته مشران یې راته داسې ښکاري. او دې وجه نه زه د خپلو مقتدیانو په غیبت شرمېږم. کله کله انسان دی خطا کې یو خبر رانه ووځي زه هم ته وګوره ستاسو ښکلي مقتدیان دي څه شریف خلق دی الحمدلله. تا ته د کوم ځای نه خلق راځي ته څه شی ته خو د دوو خرو ورپسې نه شې بېلولی. تا کې دي څه نه در کې تقوا شته نه در سره علم شته نه در سره تجربه شته. نو ځان ته چې وګورم هېڅ راته ځان نه ښکاري چې دوستانو ته مې وګورم فرشتې الله راکړي الحمدلله. مقتدیان دا مېلمانه زموږ مدرسې ته چې راځي نو قسم دی که د تعصب په نیت راځي نو بیا دې زه به د خدای د وړاندې څومره شرمنده یم چې ستا بچي له د خپل بچي په نظر ونه ګورم او ستا بچی وراره ونه ګڼم او ستا بچی د خپلې خور زوی ونه ګڼم. دا زما خوری دی دا زما وراره دی. رشته خو د اسلام رشته ده مړه قسم دی دا نور رشتې خو هسې ګپ شپ دی ښه ګپ شپ دی که نه په ایمان یو دا نور رشتې څه شی دی ګپ شپ دی. رشته خو د اسلام ده. خبر رایاده شو په عفرا رضی الله عنها د بچو خبره درته کوم د دوستۍ خبره درته کوم. قسم دی چې د چا د ایمان رشته جوړه شوې ده بې نه د قوم پروا ساتلې نه د قبیلې ساتلې نه د مالدارۍ ساتلې. مدینه منوره کې د بنو نذیر قبیلې یو سړی دی محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه. ټول دا نامه راسره ډېر بهادر صحابي دی محمد بن مسلمه. امام بخاری رحمت الله علیه دا واقعه را نقل کړې ده په کتاب المغازی کې. څه نامه یې ده ټول محمد بن سلامه. خونده د آقا غلام دی عاشق دی د محبوب په ذات مین دی او ډېر لوی بهادر دی. دی په ټولو غزواتو کې شریک شوی دی خو د تبوک غزا کې پاتې شوی و د څه وجې نه څه عذر شرعي ورته. نور ما بقیه ټول غزوات یې کړي دي هر یوه غزوه کې الحمدلله د دې یو اهم کردار دی. محمد بن مسلمه دا د بنو نذیر قبیلې سره تعلق ساتلو. مدینه منوره کې غټې قبیلې وې بیت شاخونه جدا و. یو بنو نذیر قبیله ده او بل قریظه قبیله ده. دا بنو نذیر او بنو قریظه دا دواړه غټې قبیلې وې او بیت نه دا شاخونه جدا و. دا پلان کې خیل دی دا پستان کې خیل دی دا اوس دی دا خزرج دی دا فلان دی دا فلان دی دا قبایل پې جدا شوي ټوټې ټوټې خو په غټه کې دو قبیلې وي بنو نذیر او بنو قریظه. دا د بنو نذیرو د یهودو لوی سردارو ډېر مالدارو ډېر مالدار مال هم ورسره ډېر دولت هم ورسره ډېر او د مدینې په خلقو کې د دې خلقو ډېر عزت ساتلو. عرب به ډېر عزت ساتلو. وجه دا چې دا اهل کتاب څوک اهل کتاب د عربو په نس کې دا معزز خلق نو چې چا به په چا باندې به دوی جرګه وکړه چې ما ته لور راکړه نو عربو به فخر کولو چې ما نه اهل کتاب لور غوښتل زه به لور ولې نه ورکړم. نو کعب بن اشرف دی د عربو مور م عربی وه بیبي م عربی ده پلار یهودي دی. دا کعب بن اشرف ډېر مالدار سړی و تاجر و. هسې مقصد مې دا دی چې رشته پورې چې رشته ګورې سمه رشته پکار ده او رشته هم دغه رشته ده. زما آقا به ولاړي زما آقا مبارک به نه ځي الله اکبر یو امتی به ګوري انشاءالله. پلانکې امتی مې پاتې دی جنت ته نه دی داخل شوی زه به د هغې امتي شفاعت کوم جنت ته به ځي.
آقا مبارک با امتیان ټول جنت ته تلنه کوي ان شاء الله. رحمتا للعالمین نبی دی. کعب ابن اشرف مالدار ترین انسان دی، بلا مال دولت ته ورسره او د قریش سره ډېر لوی تعلق دی. نو بدر کې مسلمانانو فتح حاصل کړه، مشرکین مکه ذلیل شو، او یا پوری خلق جهنم ته ورسېدل، او یاو پوری اسیران بندین جیل ته رالل. دا په مدینه منوره کې اوسېدو. کعب ابن اشرف یهودی دی چې خبر ورته راغی، ورته وایي په شکست باندې اهل مکې والاو دومره داغ په ځان پرېښودو چې سره د اسلحو، سره د کسانو، سره د مال او دولت، سره د غشو، سره د تجربې د جنگ ټولو شکست وخوړو او صنادید قریش مردار شو. ټول وایي الحمدلله. خوشحالۍ که خفۍ ورباندې؟ نه نه نه، خوشحاله نه یې لکه خفۍ ورباندې. پیغمبر علیه السلام د شکر سجده لګولې. کله چې مشرکین مکه مردار شو، نبی علیہ السلام ته خبر راغی. نو نبی علیہ السلام ورته راغی او ودرېد ورته، اے فلان ابن فلانا، اے زوی د پلان کی زویا، اے پلان کیا د پلان کی زویا، اللہ رب العالمین تاسی سرم چو وعده کړی وه، تاسی سره وعده حق ته ورسېدلو، موږ سره وعده حق ته رسېدلې ده. ټولو صنادید قریشو سره یې خبرې وکړي، هغوی مردار پراته دي. عمر رضی الله تعالی عنه مې ورته راغی، ورته عرض کوي فداک ابي و امي یا رسول الله، لږ مینې سره درود پاکه ووایې، زړه ته سکون میلو شي بیا یې ووایې. قسم دې د آقا په ذات درود ویل زړه ته سکون میلاویږي. عزیزانو، حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام ته عمر رضی الله عنه راغی، ورته وایي مور او پلار مې درنه صدقه شه، ته چا سره خبرې کې، دوی خو ستا خبرې نه اوري. محبوب علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي اے عمر ابن الخطاب، دوی داسې اوري چې داسې تاسې نه اورئ. بیا هغې کې د علماو خپله مسله ده، هغه به تاسې چیړ ماچیړ نه کوئ چې نوره معامله جوړه نه کوي. ازینه سبا قبرونو ته ولاړې چې بابا شاه نظر کوه، ماله زوی را کوه، ما خیال کوئ. ګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې چا سره خبرې کوي، الله رب العالمین قادر په دې دی چې اوس یې هغې ته الله اوري. یو سما ده بل اسما ده، یو سما ده بل اسما ده، دا د علماو اصطلاح ده. اسما معنا ته اوري، ورته سما معنا هغوی اوري. کله چې الله ورته اوري اوس به ورته اوري. اے عمر هغوی اوري داسې چې ته نشې اورېدلی. دوی زما په خبرو باندې ښه پوهېږي. اوس ابو قتاده وایي دا دپاره د ذلت دپاره دا الفاظ دوی ته ویلی کېږي، او دوی پې الله خبر کړل، اوري هر یوه خبره چې دوی ورباندې عذاب سیوا کړي. و یا عمره دوی چې اوس اوري داسې ته نه اوري، خو داسې به هم نه کوئ چې صاحبه تاسې وایي دا قبرونو کې پراته او دا اسم نه دي او دا نارونو قبرونو کې پراته دي. شهدا ژوندي دي، انبیا ژوندي دي، صرف زمونږ نه دنیا نه د هغوی جدایي راغلی. ځکه رب وایي چې څوک اعتراض وکړي څنګه ژوندي دي، الله وایي ته په هغې نه پوهېږې، په هغې ژوند باندې ما ته علم دی. الله وایي بس خدای ته ژوندي دي، الله رزق ورکوي. فرحین بما آتاهم الله من فضله، زمونږ څه کار دی؟ نو ګورئ بې ادبي به نه کوئ، غلو به نه کوئ. الله وایي موږ ور وورول، دوی واورېدل. باس د نبي علیه السلام خبره یې څه کړله؟ وایي اورېدله. نو زما مقصد دلته اوس بل دی، هسې خبره پکې هغه رښتې طرف ته لاړه چې دې ته رشته وایي. ذهن نه خبره ونه باسي. زه به درنه بیا تپوس کوم چې ما دا واقعه د څه دپاره بیان کړه، تاسې به ترېنه لوی عبرت هم پکې پروت دی انشاء الله. کعب ابن اشرف ته خبر راغی ستا ملګري په بدر کې مردار شو.
تا بچ چاہتا د دوستی لاس ورکولو تا بچ چاہتا دوستان ویل جہنم تلاړل او صدیرال الاسیران بندین شو کعب ابن اشرف میں 2.5 کلومیٹر کی پیغمبر علیہ السلام تا نرازی ولی سری اتر دی دوسری خبر دے دشمن دا رسول اللہ دے لوی سالم انسان دے عزیزانو یاد ساتھی دا ظالم لاڑو مکی مکرمی تا چیتا لاڑو مکی مکرمی تا لاڑو یو دروازہ ٹکی سوکی بار ولاڑ دیورتوی کعب ابن اشرف امام ٹولو عربو پی جندو دروازہ بے کلو کڑا دے بسو اشعار جوڑ کڑیو ورطویل دا اشعار زان سرا مستاد مڑی دبارا تعزیت کی پیش کو ما ٹول کوروالا براجم شو ددی یو ظالم صفات پیش روک ستانی قدا سی بہادرو ستاپلار ننکپ بدر کی پروتے ملن دے ستاپلار خوب بہادر ایلاڑو ستاپلار خوب دی ایلاڑو ستاپلار خوب داسی کڑی ستانی کخو داسی کمال کڑے دے التبی اشعار ہوئل داغین بلاڑو بل کرتا بطولو کرنو باندے اگرزے دو او آریو تی اخپلا تعزیتی کلمات پیش کرل چیز در سرائی ما او بے پا اجتماعی طریقے سرا قریش را جمع کرل وی اے خلقا ترید پلارانو راوالی نفسو ورطوی کعب ابن اشرف ورطوی سراوالی یہود دیر روی حرامین دی گو دے تاسے نگو رہی چکل پا اسرائیلو باندے راکٹ پریواتی لنبے دا امریکی صدر ورطر آگئے چی دینا بعد زمان دا مسلمانانو چی امریکی نا بغیر کار نہ چلی گی صدی خیل دے پدا سے حکمران لعنت ویل پکار دی کنا چی دس حکمران پیمانی ہوائی تاسی چی اگا مسلمانانو باندی پا لیبیا کی ساختر شروع کردے دے لیبیا مسلمانان تباو برباد وی معمر قذافی وی دی بس ایوان دی با حکمرانی علکا پیو دی مشر باندی ٹھول بچی را جمع دی دی حکومت دا رعیت دا مثال دی با دخپل بچی را جمع دی زور تغنی تسپنگی رئی تبا نورا مشری نکے دا کور آری اوزوی با دی بیلا مشری کئی دا کور پاتے کی دیشی پا ایمانی ہوئی یہ لکا پا معمر قذافی باندی ٹھول خلق متفقو لیبیا وربانی متفقوا ستا سکار دیتا زمان پا کور پی گوتی ہوئے ما تا خلقوی توی جذباتو کے رازی زمانی کب برازی زمان کا پلار با مرازی پا قبر کے چپروتے والی با نرازی دا قرآن سوئی دا حدیث سوئی زمان یہود دشمنان دی سمو دی یہود زمان دشمنان دی یہود زمان دشمنان ہو او ویبا ماضی کم دشمنان ہو مستقبل کم دشمنان بھئی او حال کم دشمنان بلکل دا دوستی تمتی مکو نظمون حکمرانان ہوئی رجی دا خود دنیا معاملات دی لین دین بو سر ساتو ساتا ہے ورسر خودے خود دینا منگا ہو ساتی کم سیچ دی یہود و دی اسرائیل جوڑ دے گورے دا خود موسر سکی دا شی دنیا موس گئی میں خوری سبوتلی دی سشمپوگانی دی سابرون دی ماتا خودم نرازی خدا شی دنیا بیکاتو کئی دی مخوشالا ہوئی دی سریل کئی کعب ابن اشرف ورطوئی توری دا پلارانو راوالی گو رئی خواہ دا تاریخ دا اسلام چھ مطالعہ کئی ما خو مقصد بل طرف تاو دا رشتے مطالعہ خبر اب در تکولا و دی تاریخ تا لگ نظر واچوی دا بیان بانے با اس نہ پوئے گئی بیروس دی موبیلون نواو رئی لگ ٹیم ورطور گئی چھ مولانا سے تا خواج خبر ہو کماجی گو کعب ابن اشرف 2 کلومیٹر مزل دا دا جانان کلی تا دید کلی ندی زکا بنو نظیر دا دا قبا نورخات طرف تا پراتے دی اللہ مبوزا منگا ورغلیو دا دغی مردار کورتا ورغلیو زمان یو مرگره دا اللہ تعالی دی خوشحال لری بیمار دے اسلت اغی بوت لا اغا کورتا
نو به چې لاړو وای دا د کعب بن اشرف قلا ده نو حدیث کې هم لوسته او لیدلې بنو ډېر غټ غټ دیوالونه هغه د نر بچو په کې وته سم مال د سړي بچي ول د خدای کور راغی چې پته ولګي دا د نبی علی السلام دشمن هټه قلای دا بلا تقریبا د دې محراب د دې دیوال نه دی دیوال نه پر بغټي خوړ کې نه دا دیوالونه کعب بن اشرف مالدار ترین انسانو لوی تاجرو او پکې یو صفت بل مو خوشبو ډیره خوخه دا عرب واسم خوخه خود ډیره خوخه خوشبو ډیره خوخه بیا راځم خبره تکو دا سه بلارو مکی مکرمه کو سبانه وګرځیدو او سوي خلقو ته عربو ته سوي د پلار توری راوالی زغری راوالی او پتو باندې زما دی تاسې سره ستاسې په عقیده چې د چا تاسې خدای وایي زه در سره عهد او وعده کومه چې زه به در سره هلته د مال تعاون کوم مال به زما وي مال به زما وي زه به درته شپه در کومه زه به درته زه برابرومه زه به در سره قسمه قسم تعاون کومه و قریشو کی نیما او د مشرانو بدلتی نوالی زه ستاسې د راتلو په انتظار مدینه منوره کې پروت یم ګورې دا بدبخت وي ځان ته پروت یم مشرازی خان او نور ایثار نشي تاسې به لا بیا م ایثارېږئ دا مړي م پراته دي ګوره په دې غیرت پکار دی سی به دې ځای نه عربو کې هغه وخت کې په چې کوم د مکې مشرکانو په هغوی کې شیطاني اور بل شو کعب بن اشرف لاړو مدینې طیبې ته په لاره باندې چې چا سره ملاوېدلو ډېر زر به خبر شئ موږ به د دې پیغمبر نوم به د پیغمبر نه ویلو خبیث به نور څه ویل تر دې چې د نبي علیه الصلاة والسلام د بیبیانو زم به بیانولو دې بدبخته انسان اشعارو کې د نبي علیه الصلاة والسلام د بیبیانو پسې به غیبت کولو بدې ردې به ویلې دې بدبخته انسان مال ورته نجات اوس نشي ورکولی ګورې ورته نبي علیه الصلاة والسلام ته خبر راغی یو صحابي ورته وایي فداک ابي و امي یا رسول الله کعب بن اشرف مکی ته تللی مکه کې دا اشعار ویلي دي کومو کورونو کې چې مړي پراته یعنې هغې کور کې چې مړی شوی دی عتبه مړه دی شیبه مړه دی ولید مړه دی ابي جهل مړه دی امیه ابن خلف مړه دی د هر یو کور کې یا رسول الله ستا د بچو ستا د بیبیانو ستا خلاف اشعار ویل نبي علیه الصلاة والسلام له صدمه ورسېدله خفه شو ډېر دا څه بدبخته انسان دی تا سره خو زموږ معاهده ده بنو قریظه او بنو نذیرو سره د مسلمانانو سوه جواب راکړئ معاهده وه نه به زموږ خلاف توره را اخلئ نه موږ ستاسې خلاف توره را اخلو نه به تاسې زموږ خلاف جنګ کوئ نه موږ ستاسې خلاف جنګ کوو تاسې ولې زموږ پسې راغستې او د نبي علیه السلام مسجد نبوي شریف کې ناست و ډېر زیات خفه آی آی آقا مې خفه دی نن مې په خدای قسم دی چې آقا خفه دی والله بالله خفه دی نن آغا چې د نبي علیه الصلاة والسلام او د صحابو زړونه دردولي نن هغسې زړونه په فلسطین کې دردېږي نن فلسطین کې زما د مسلمان څه حال دی د دنیا حکمرانان بېغمه وته پراته دي دا به د قیامت په ورځ راایخېږي ور بشي خبر بشي هر یو به ور بشي او خبر بشي څوک هم چې وي الله ته به جواب ورکړي دا دنیا ژوند ختم دی څوک هم نه پاتې کل من علیها فان نبي علیه السلام ناست دی او خفه دی خبر شو چې کعب بن اشرف واپس مدینې ته راغی واپس مدینې ته څه شو راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صدمه ورسېدله او یا رسول الله وعده یې ورسره کړې ده زمون خلاف یو لویه منصوبه تیارېږي نبی علیه الصلاة والسلام خفه دی او غمجن ناست مسجد نبوي شریف محراب ورونو صحابه خفه دي چې آقا مبارک کله خفه شي نو خدای دې خیر پېښ دعا کولو سردار مبارک صحابو ته داسې سترګې مبارکې اوچتې کړې ټول وایي صلی الله علیه وسلم
दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आवाज़ की ए सहाबाई किराम सोचता दासी बहादुर इंसान शता जमा खुशहाल की बकतल दकाब इब्न अशरफ बांदे या बिद आका दुखलेन कलिमात वतल्दी औ या मोहम्मद बिन सलमा पासी दल्दी सुभानअल्लाह व आका तैयार मा जमात कबिली सरदार दे सीदीर खपे जनमा एद अल्लाह हबीबा तैयार मा खुदाए नन मोहम्मद बिन मसलम बकार दे जिद अमरीकी सदर था द इसराइल वजीर आजम गोरा वरुण हम्मास समा दावी असीरान प्रे खुदल दावी जेले निकोलो उकड़ल दा द वक्त फिरौन विज फलस्तीनियान न प्रेदम नन मंग पारा मोहम्मद बिन मसलम बकार दे मोहम्मद बिन मसलम वी या रसूल अल्लाह तैयार मा वरतवी देर सरबे दर तसर्रुडमा फमा इजाजो का जबदी पयो